د بدر غزا اوشولا اغه د احد غزا اوشولا اغین بعد ابو سفیان پلارک دی مومنانو تاوی چرا روان کالا و پدی میدان کی بیا جنگ کو بدر کی با جنگ کو را روان کال بعد مومنان صحابہ نبی علیہ السلام پا نگرانے کے دا بدر میدان تلال لیکن کافران اویریدل علتا یو میلہ و صحابوں پا کی تجارتو کڑی رفید اللہ پاک مالی ورکڑا لیکن کافران جنگ ترا نغلل نو اللہ پاک دا آیاتن نازل کر یو شان نزول دا سی دی دویم شان نزول دا دی آیاتن دا سی دی کلچ دا احد غزا اوشولا صحابه کرام واپسی روان شو او کافران واپسی روان شو کافرانو سوچو کو چه من خواستم مسلمانان دیر شهیدان کرد نو دی کافرانوی چیز با دوباره پا دی مسلمانانو باندی حملو کو اسم مسلمانان سوک شهیدان دی او سوک بیماران دی زخمیان دی بس طول با ختم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ جل شانہو وحی اکڑا چی دا کافران بیا دا سی ارادہ لری نبی علیہ السلام صحابو تا تقریر کو چی واپسی جنگ کو احد غزان آباد گورا دا زخمنو پا حالت کے صحابت تیار شو 200 صحابہ یا او یا صحابه کرام بیا تیار شو پیغمبر د خوده بیا زو د کافرانو سره جهاد کو مون کو د جهاد د سستلی نه یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه تیار شو ابو سفیان یو سړی مقرر کو هغه ته وی چې لړ شو نبی علیہ السلام او صحابه زمنګ نه ویروا نعیم ابن مسعود اشجعی دی مقرر کو چې ته مسلمانان زمونږ نه ویراوه ورته ووایه چې کافران ډېر زیات غصه دي او جنګ در باندې کوي او حمله در باندې کوي چې دی ویریږي چې کافر دلته راغی صحابه کرامو دوی ته داسې طریقې سره جواب ورکړو چې کافر نعیم ابن مسعود اشجعی هغه په خپل خبره باندې پیمانه شو چې مسلمانان خو جهاد ته واپس تیار دي دا میدان چې کوم ځای کې دا خبره وشوې دا حمراء الاسد مدینه منوره نه اتم میله بهرو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی معبد خزاعی دی وخت لا مسلمان شوی نو لیکن د نبی علیہ السلام سره ډیر خیر خو نبی علیہ السلام دی اولیگو چې کافران او یراوا دا سړی معبد خزاعی لاړو او د مسلمانانو ډیر صفت بیان کو کافرانو ته او چې پیغمبر علیہ السلام سره د ملګرو دوباره بیا حمله ته تیار دي اللہ پاک پا کافرانو یر راوستلا او مدینی منوری توا پا حملی کولو باندی ارادے بدل شوا او واپس مکی مکرمی تلالل دا دیم شان نزول لی پدی دیکھی امام رازی رحمہ اللہ فرمائی پخپل تفسیر کبیر کی چی دا دی رکوع دا اول آیت الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح دا حمراء الاسد مبارکی دی او دا دویم آیت الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل دا غزوه بدر صغرا مبارکی ولی ذکر چی دی اول آیت کی دا زخمونو ذکر دی
چې صحابه سره د زخمونو جهاد ته تیار شو هغه وخت کې تیار شو چې کله کورونو ته لا رسیدلی نو او د احد غزا نه واپس شو په لاره کې اراده دوباره د جنگ شو اول آیت د دې مناسب دی او دویم آیت کې چې راځي فانقلبوا بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء صحابه کرام تعالی پاک مال ورکو تجارت کو نو دا تجارت او مال دوی ته چې ملو شو نو دا په هغه بازار کې چې د بدر سره خوا کیو او دا په هغه صورت کې چې د احد د غزا نه یو کال بعد کوم غزا شو هغه ته غزوه بدر صغرا وي نو دا دویم آیت د بدر صغرا په باره کې او د رکوع اول آیت د غزوه حمراء الاسد په باره کې اکثر مفسرین دا خبر داس تفصیلا ذکر کړي بیا الله جل شانه فرمایي چې دا کم سړی تاسو یې مسلمانان تاسو دین مې یریږي دا شیطان دی الله پاک بس تاسو امداد کوي بل چې کم کسان کافران دي ردی دي په خپل مال باندې دوک کیږي نه د کافرانو به موږ سره مال دی او موږ نه الله خوشاله د مال ډیر راکې ذکر الله د موږ نه خوشاله دي الله پاک فرمایي چې دا مهلت ورکوم عذاب به ورکوم دین زه خوشاله نیم چې مال مې ورکړي دي او بل په مسلمانانو باندې که تکلیفونه راځي نو په دې کې د الله حکمتونه دي د پاره دي چې مسلمانان منافقان جدا شي کدا تکلیفونه نه وي نو هر سړی به وي مسلمان نو په مسلمان تکلیف راځي هغه پاغي باندې صبر کوي او منافق او کافر تکلیف تر ټینګي نه وي او د ایمان نه وروړي او بیا الله جل شانه د رکوع په اخره کې د بخل مذمت ذکر کوي چې دا بخل کم خلق چې وی زما د پاره دا بخل بهتر دی الله پاک فرمایي چې د قیامت پر ورځ برادر دی مال نه توک جوړ کم او دا بدیل په دې مرو کې واچو ځکه دا بخل د دوی د پاره بد دی الله پاک دې موږ او تاسو د شومتوب او د بخل نه اوساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په مسلمان کې دا صفاتونه نه راځي یو صفت پکې د بخل دی بخیل مسلمان نی د دې وجه حدیث مشکات شریف دی السخی قریب من الله سخی انسان الله ته نږدې دی وقریب من الناس وقریب من الجنه وبعید من النار جنت ته نږدې دي خلق ته نږدې دي د جهنم نه لري دي سخی انسان او بخیل انسان والبخیل بعید من الله شوم انسان چې روپے د الله په دین باندې نه خرج کی شوم پړقي د الله نه لري د جنت نه لري د مؤمنانو نه لري او جهنم ته نږدې دي الله دې موږ تاسو د بخل نه اوساتي نو فرمایي الذين استجابوا لله کسان صحابه کسان دي چې دی قبول کو پیغام د الله د پاره او رسول د پیغمبر علیہ السلام د پاره من بعد ما صابهم القرح پس داغنا چې دی طرق رسیدلی زخمونه احد غزا کی للذین د پاره کسان احسنوا چې نیکان منهم د دوینا والتقوى العظیم والتقوى اختیار کړي بار الوی بدلی دي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم کسان دي چې او دوی تخلقو نعیم ابن مسعود اشجعی ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم بشک خلق چې دی راجم شید استاس خلاف تاسو یریږي د دوینا فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فزیاد شو د دوی د پاره ایمان او دی اوی کافر زمون د پاره الله پاک او خکار ساز دی فانقلبوا بنعمت من الله وفضل لم يمسسهم سوء پس دا صحابه پس چو په نعمت د الله په فضل د الله چې دی ته نه رسید هیڅ قسم تکلیف واتبعوا رضوان الله او دی تابعداریو کد الله پاک درزا من دی والله ذو فضل عظیم او الله پاک خوند لی فضل لی انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه بیشک دا سړی دا شیطان دی یری دا الله دوستان فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین
پس تاسو مه یریږئ د دوی نه یریږئ زمانه که چېرې تاسو مؤمنان یې ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر او خفد نکی تارا کسان چغی جلدی کی پا کفر کی انهم لن يضر الله شيئا یقینین دی یقینا دوی چی دی ضرر نشی در رسول اللہ نشی رسول حس قسم ضرر اللہ پاک تو دین دا اللہ دوستان دا اللہ تا یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا فی الاخرہ غواړي الله پاک چونه ګرځي د دې د پاره سه سپ جنت او آخرت کې ولهم عذاب عظیم د دې د پاره عذاب دی وی ان الذين اشتروا الكفر بالايمان بشکا کسان چې خوښ کفر په مقابله د ایمان کې لن يضر الله شيئا ده زر نشر رسول الله پاک تا ولهم عذاب علیم د دې د پاره عذاب دردناک دی ولا يحسبن الذين كفروا گماندنه کیا کسان چې کافران دي انما نملي لهم خير لانفسهم چې بشک موږ دې ته مهلت ورکو د دې لپاره به تر دي انما نملي لهم يزداد اثما بشک موږ مهلت ورکو دې تر دې لپاره چې زیات دي په ګناه کې ولهم عذاب مهین د دې لپاره عذاب رسوا کوونکی ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ندی اللہ پاک چی پریک دی مومنان پا حال چی پکم حال بانی تاسو یعنی منافقان و مومنان یوزے حتی تردی پوری امیز الخبیث من الطیب چی اللہ پاک جدا کی کافر دا مومننا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیبی او ندی اللہ پاک چی خبرداری ورکی تاسو تا پا غیب باندی ولیکن اللہ یجتبی من رسولی من یشاو لیکن اللہ پاک وخی پا وحی سرا دخپل پیغمبرانو چاہتا چوغواری نو پا وحی سرا پا غیب باندے اللہ پا خبر کی مومنان پین خبری فآمنو باللہ و رسولی پس تاسی ایمان نوڑی پا اللہ پیغمبرانو باندی وین تومنو و تتقو فلکم اجر عظیم او کہ چرے تاسی ایمان نوڑ تقوی مختیا کستاد پرلوی بدلی دی ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلی او گمان دینا کہ کسان چاگی بخل کی پاغ نعمتون چلا اور کی دی تخپل فضل مال هو خیر اللهم چې دا بخل د دوی د پاره بهتر دی بل هو شر اللهم بلکې دا بخل د دوی د پاره ډیر بد دی سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه زرد چې توق به جوړ شي ما دا غمال نه بخلوا به چې دی پاغي باندې بخل کړی دی يوم القيامه پورز د قیامت ولله میراث السماوات والارض او خاص د الله پاک د پاره پیدا واپس پاتې کېدل اسمانونو د زمکو دی والله ما تعملون خبیر او الله پاک ستاسو په عمل نو باندې خبردار دی په دې رکوع کې مخکې رکوع کې د بخل مذمت بیان شو اوس په دې رکوع کې د بخیلانو مذمت ذکر کیږي شان نزول د دې آیاتونو داسري یو پیرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ د یہودیانو مدرسی ته ورغی یہودیانو په مدرسه کې فنحاس ابن عازورا د یہودیانو مولا د درس کوي ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ورته فرمایل چې تا ته معلومه ده په تورات کې د نبی علیہ السلام صفاتونه موجود دي ته ایمان راوړه ایمان نوڑا او پخپل مال کے صدقی ورکو فنحاس ابن عازورا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ توی چستا خیالدار چی دا اللہ دا پار صدقی ورکم یعنی اللہ پاک غریب دے و منگ مالدار یو صدقی زکا ورکم چاگا غریب دے نعوذ باللہ او منگ مالدار یو چکل دا خبر اکڑا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ سجد کو او دا یہودی دے پدا مخ باندے ہو دا یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے نبی علیہ السلام تے ٹولا کے سوکڑا دے وطو نوی چی ما سووی دے وطوی چی ابو بکر صدیق سے والن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او فرمائل کچری زمانگا استاذ ترمنز مغاہدہ نوا او تا دا خبر کڑی وچ اللہ غریب دے و منگ مالدار نو ما بتانا سر کٹ کڑو
الله جل شانه په دې آیاتونو کې دغه واقعا نازل کړ او دا آیاتونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په شان کې نازل شوي نو دا آیاتونه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په تایید کې الله جل شانه نازل کړي دي دین بعد د يهوديانو د یو درو خبر الله پاک جواب کوي يهوديانو ایمان نه وروړو نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان ځکه نه وروړو چې موږ د الله پاک زموږ نه وعده اخیستله چې هغه پیغمبر به منئ چې هغه تاسو ته داسې قرباني وړاندې کړي چې قرباني یې اور اخلي خو که داسې وړاندې نه کړه نو تاسو به نه منئ نبی علیه السلام نه وړاندې مخکنو امتونو کې به طریقه د صدقې دا وه ای به صدقه راوویستله په کلو میدان به یې کېښودله د اسمان طرف نه به اور راغی هغه به یې وخوړله دا دلیل به د دې و چې دا صدقه قبوله شوه او که په ځای به پرته پاتې شوه نو بیا به دا معلومه شوه چې دا صدقه نه قبلیږي هغه به د خلکو واپس کور ته راوړه نو دې نبي علیه السلام ته وایي چې الله پاک زموږ سره دا وعده کړې موږ نه دا وعده اخیستې ده چې هغه پیغمبر به منئ چې داسې قرباني پیش کړي الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې ته وفرمیل تاسو ماله کتاب راوړي دا خبره پکې چرته یهودیان لا جواب شي کتاب بیا نه راوړو تاسو په کوم کتاب کې وعده کړی د الله د اخیستې ده چې داسې پیغمبر به منئ چې داسې قرباني پیش کړي کتاب کې ماته وښایي کتاب یې نه راوړو یو مطالبه د کتاب راوړل دوی نه وشو او دویمه دا چې تاسو مخکني پیغمبران بیا ولې قتل کول ځکه مخکنو پیغمبرانو خو دا معجزې تاسو ته ښودلې او تاسو بیا هم قتل کول معلومیږي دا خپله خبره کې تاسو دروغجن یې او بیا الله پاک د کامیابۍ بنیاد ذکر کوي چې کوم انسان د جهنم نه بچ شو دا کامیاب دی جنت ته چې داخل شو دا کامیاب دی او کنا جهنم ته لاړ دا ناکام دی بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک تسلی ورکړي پیغمبر علیه السلام تا ته مشرکان تکلیف در رسي داسې خبرې به د دوی نه ته اوري چې هغه به ستا د اورېدو د شان مناسب نه وي لیکن ستا نه وړاندې پیغمبران ته هم دا تکلیفونه رسېدلي تاسو به صبر کوئ بل په دې آیاتونو کې د دې اهل کتابونه الله رب العالمین د وعدې بیان کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یهودیان نه تپوسو نبی علیہ السلام دی ته وي یو خبره تپوس دي يهوديان نو کو يهوديان خبره پټ کړه بلې بیان کړه او بیا د يهوديان په خپل منځ کې ډېر خوشاله شو چې موږ پیغمبر علیه السلام ته دوکه ورکړه نو الله جل شانه په دې موقع باندې آیت نازل کو اذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب يهوديان نه دا وعده اخیستلی شو تاسو حق مسلې بیانوي پټوي بنا دی دا وعده شاته غرزولا او باغی باندې خپل مشران نه پیسې اخیستي بل يهوديان او منافقانو کې او قبیح عمل دو چې دی به وی چې موږ باندې کې نه کوو زموږ صفت به بیانېږي الله پاک فرمایي نه کې نه کوي او صفت بیانېدل دا ستاسو لپاره کامیابی نه ده ګورئ نیکیو کوي که ستاسو صفت بیا بیان هم شي خو نیکیو کوي خو تاسو چې نیکي نه کوئ په دې چالاکۍ باندې په دې کفر باندې تاسو خوشحالېدل او ستاسو صفت کېدل دا ستاسو لپاره د نجات سبب نه وي بلکې د جهنم سبب دی نو فرمایي لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء پتاقی سر اللہ پاک وورید لا وینا دے کسان چاغی وی چ اللہ پاک غریب دی ونحن اغنیاء من مالدار یو سنكتب ما قالوا زرد چمن بولی کو غس چ دی وی وقتلهم الانبیاء بغیر حق او قتل کول دی پیغمبران لپناه حق باندې دام مونږ لیکو ونقول ذوقوا عذاب الحريق ومن بو وایدی ته تاسو سکی عذاب د سوځیدو
ذالک دا عذاب بما قدمت ایدیکم په سبب دا اعمال د کفر چې تاسو کړی په خپل لاسونو وړاندې وان الله لیس بظلام للعبید او بشک الله پاک ندی ظلم کوونکی په خپل بندگانو باندې الذين كسان الكتاب قالوا چوي ان الله عهد الينا بشك الله پاک وعده خسر دمنا الله نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكلون دا چې موږ به تصدیق نه کوو د یو پیغمبر تر دې چې موږ ته پیغمبر راته کوي په داسې قرباني چې هغه به اور خوري قلت فرمایا قد جاءكم رسول من قبل بالبينات پتاقی سر راغلی تاسو ته پیغمبران زمان وړاندې په واضح دلایل باندې وبالذي فاس قلتم چې تاسو یې په دغه قرباني باندې فلما قتلتم تاسو ولي قتل کول ان كنتم صادقين کچره تاسو په خپل خبره کې رښتونی فإن كذبوك پس کچری دی کافرانو استا تابعداري وکړه فقط تکذیب وکستا فقد كذب رسول من قبلك فتاقیس تکذیب کړي شو د پیغمبرانو استاسو وړاندې جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير دی پیغمبرانو تکړه په واضح کتاب بالبينات په واضح معجزو باندې والزبر په صحیفو باندې والكتاب المنير په کتاب روخانه باندې كل نفس ذائقة الموت هر یو نفس کن کې د مرګ وانما توفون اجورکم یوم القیامه یقینا پورا بدل کوي تاسو بدلی پر ورځ قیامت فمن زحزح عن النار فسرا سوچ غبچو د جهنم نا او داخل الجنه داخل شو جنت فقد فاز پتاخي سر دی کامیاب شو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور او نه دا ژوند د دنیا مگر اسباب د دوکي لتبلون في اموالكم انفسكم خامخ امتحان بکولی شي تاسو باندې تاسو په مال او تاسو په ځانونو کې لولا تسمعن خامخ تاسو اے نبی عليه السلام من الذين كسانوا الكتاب چهل کتاب دی من قبلكم تاسو وړاندې يهوديان ومن الذين اشركوا د مشرکان اذن كثيرا ډېر تکلیف والا خبره وان تصبروا وتتقوا کچری تاسو صبر کو تقوا م اختیار کړه فإن ذلك من عزم الأمور پس یقینا دالوی خاصلت دلوی کارونه دي وإذا أخذ الله ميثاق الذين يأتوا وقت واخسر الله پاک وعده کسان اوتل کتابه چاغي ته کتاب ورکړي شو لتبينوا للناس ولا تكتمون چې تاسو خامخا بیان حق مسلې له خلکو ته پټوي بینا فنبذوا پس دی پټکړه دا وعده وی غرزولا ورازولم شاته خپل شاګان وشترو به ثمن قليلا او دی واخستل پر پټول باندې قیمت کم فبئس ما يشترون پر ډېر بد دی چې دی اخلي لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون تګمان مکه کسانو په بار کې فرحونه چغي خوشاليږي بما پاسبان اتو چې دی یې کوي کافرانو چې کوم چالاکی کول ويحبون ان يحمدوا او دی خوخی چې دی صفت بیان شي بما پاس لم يفعلوا چې دی نه دی کړي یو کار کړي نه دی خوشالي زمونږ دی صفت بیان شي فلا تحسبن بمفازه من العذاب پس تګمان مکه دی په بار کې د نجات د عذابنا ولو عذاب الیم و دبیر پارا بازاب دردناک کی وللہ ملک السماوات والارض خاص اللہ پاک دبار بار چاہید آسمانو دزم کدا واللہ علی کل شیء قدیر اللہ پاک پر چیز باندې قادر ان فی خلق السماوات والارض ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار فمخی رکو کی دا اللہ رب العالمین کمال بادشاہی بیان شو اس پدی رکو کی دا اللہ پاک دا بادشاہی دلائل ذکر کی گی اقل مند خلق و علامات صفات ذکر کی گی اقل من خلق اغدی چغید اللہ پاک عبادت کی پا ہر حال کی دا اللہ پاک نا دعاگان اغواری او بیا د نارینو زنانو د دوالو اجرونو او ثوابونو ذکر کیږي چې کوم انسان نیک عمل کوي که زنانه ده او که نارینه دي ټولو ته به یو شان اجرونه ملاویږي بیا د مهاجرینو او د مجاهدینو د صحابه کرامو داغي هغه خصوصي فضیلت ذکر کیږي چې الله پاک بغي ته جنتونه ورکي او عمومی ما فی بدی صحابه کرام تو اکی دی مجاہدین و مہاجرین تا
او بیا په اهل کتاب کې بعض اهل کتاب هغه نیکان مشته لکه حضرت عبدالله بن سلام رضی الله عنه یا نجاشی بادشاہ چې هغه په مکه آسماني کتابونو باندې هم ایمان نوړو او په قران باندې هم ایمان نوړلی او الله رب العالمین درزا کارونه کوي دي د پاره به اجر نه وي اگر چې مخکنو اهل کتابونو ولې نه پاتې بیا د سورت په اخره کې الله رب العالمین فرمای مؤمنان استاد د پاره د کامیابی اصول سودي کامیابی اصول سلور دي اولنی چې تاسو ته کوم تکلیف ورسیږي په دې باندې تاسو صبر کوئ دویم د دشمن په مقابله کې ثابت قدمی کوئ او دریم چې کله تاسو د جهاد په میدان کې ودرېږئ نو په داسې وخت کې د دشمنانو خلاف تاسو ظاهري صبر هم کوئ او د دشمن په مقابل کې بیدار اوسئ آمنوا اصبروا یا ایها الذین آمنوا اصبروا تاسو صبر کوئ دویم وصابروا مصابره کوئ ورابطوا او خپل پهره کوئ رباط د دشمن په مقابل کې ویخ کې ناستل څوکیداری کوئ او سلورم د کامیابی بنیاد هغه تقوا ده اولنی صبر تاسو ته د کافرانو طرف نه یا د مسلمانانو خپل ځانونو کې تاسو ته کوم تکلیف رسیږي نو پاغه باندې تاسو صبر کوئ آمنوا اصبروا دغه صبر دی دویم د دشمن د طرف نه که تاسو ته تکلیف ورسېدو نو پاغه باندې تاسو صبر کوئ ترازی صابرو مصابره غلبه په صبر کې چې تاسو باندې په کار داري چې دا صبر غالب وي او دریم رباط کوي د جهاد په دوران کې د کافر په مقابله کې کلک ودرېږئ او څوکیداری صحیح طریقې سره کوي سلورم تقوا اختیار کوي نو دا د کامیابی سلور اصول الله پاک بیانوي نو فرمایي ان فی خلق السماوات والارض بشکا په پیدایش د اسمانو د ځمکو کې واختلاف الليل والنهار او په بدلیدو را بدلیدو د شپې او د ورځې کې آیات خامخانخې د قدرت د الله پاک دي لأولي الألباب دا عقل مند خلق د پاره الذين يذكرون الله قياما عقل من خلق هغه کسان دي چې الله پاک یادي په ولاړ او قعودا او پناستا وعلى جنوبهم او د خپل ډډ په لګولو په حالت کې ويتفكرون في خلق السماوات والارض دي سوچ او فکر کې په پیدایش د اسمانونو د ځمکو کې ربنا اے رب زمنګا ما خلقت هذا باطلا تانه دي پیدا کړ د ځمکه اسمانونو عبس سبحانك فقنا عذاب النار پاکستان ستاده پاره خدای پاک په سمنګ بچ کا د عذاب د جهنم نه ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته اے رب یقینا تا چې څوک داخل کې جهنم ته نو تارسوا کو مال الظالمین انصار وما للظالمین من انصار او نبی د ظالمان د پاره څوک مددگار ربنا اے رب زمنګا اننا سمعنا مناديا یقینا منګور आवाज کوونکی ینادي چې आवाज کې ایمان طرف ته ان امنو دا چې تاسو ایمان نوړي به ربکم خپل لبان فامننا پس مونږ ایمان نوړي ربنا اے رب زمنګا فاغفر لنا ذنوبنا فاستمن توبه خزم گناهنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الابرار او لري کاظم نظم گناهنا من وفات کا دنے کانو سلام ربنا اے رب زمنګا واتنا ما وعدتنا اور اکه مونږ تاسو چې تاسو سره وعده کړل الله رسول ګر په جو د پیغمبرانو باندې ولا تخزنا يوم القيامه تمنور سواکا فرز قیامت انك لا تخلف الميعاد یقینا انت مخالفتنا کې د خپل وعده فاستجاب لهم ربهم
پس قبول کو د دوی رب د دی انی لا اودیو الله پاک جواب ورک پیغام قبول کی دعاګانې قبول کی او سی فرمایي انی لا اودیو عمل عامل منکم من ذکر او انثى یقینا زندا یکم عمل دی عمل کو انکه استاسو نه کناری نه وی ک زنانه وی بعضکم من بعض استاسو د بعض نه دي فالذین اجروا فسا کسا چې هجرت کو خرجوا من دیارهم او وسل شو دوی د خپل کورونه او دو فی سبیل او دې ته تکلیف ورکړې شو زما په لار کې وقاتلوا او دې جهاد کو کافرانه قتل کړ وقتلوا دي قتل کړي شو شهیدان شو لو کفرن عنهم سیئاتهم سبقا مخالرکم د دوی نه دی ګناونه ولو دخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار سبقا مخا داخل کوم دي داسې باغونو ته چې بهيږي ولان داغي د ان نهرونه ثوابا من عند الله دا بدلی د الله پاک د طرفنا والله عنده حسن الثواب او د الله پاک سره بهترین ثوابونه دي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد دوکه کی دیوانه چی تعالی پیغمبر علیہ السلام اوریدل کافرانو په خارونو کې متاع خرید الک اسباب د دنیا د هم جهنم بیا دې ټکانه جهنم دا او به سلمہ د ډیر بل ټکانه دا لكن الذين اتقوا لكن کسان چې تقوا اختیار کړه او یریدل بند خپل ربنا لهم د دې لپاره به جنات باغونه تجري من تحتها الانهار چې بهيږي ولان دغه اننه خالدین فيها دی بامی چی پای کی نزولا من عند الله دا من المساجد الله پاک د طرفنا وما عند الله خير للابرار او غسج الله پاک سره بهتر د نیکانو خلق د پاره وان من الكتاب او بشک باجی پال کتاب کې من خامخا غد یؤمن بالله چې مال لري په الله پاک باندې وما انزل اليكم او پاک کتاب چې نازل شي تاسو ته قرآن وما انزل اليكم الی او کتابونه چې نازل شي د لکه تورات انجیل زبور خاشعين لله دی عاجزی ک الله پاک ته لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا دوینا د الله پاتونو باندې قیمت کم اولئک لهم اجر من ربهم دي داخلك دي د پاره وی بدلی پنځ رب د دوی ان الله سريع الحساب بشک الله پاک زړه حساب کون کړي یا ایها الذين امنوا اے مومنانو اصبروا تاسو صبر کوي وصابروا او د دشمن په مقابله کې ثابت قدمي اختیار کوي ورابطوا او د دشمن په مقابله کې تاسو رباط کوي څوکیداری کوي واتقوا الله او تاسو یریږئ د الله پاک نه تقوا اختیار کړئ لعلکم تفلحون د پاره دي چې تاسو کامیاب شئ